دا واقعه چې کوم ټولګی دی بني اسرائیل دلته ذکر دی دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا 1000 کاله وړاندې دا واقع شو څو کاله 1000 داسې واقع شوې وه چې دې بني اسرائیل باندې جالوت یو بادشاه اوس به قصه م راشي هغه قوم عمالقه دغه جالوت سره د قوم نه په حمله وکړه په دې بني اسرائیلو او په بني اسرائیلو باندې غالب شو کورونې نه یې ویستل زامن یې ترې قید کړل جدا نو دې بني اسرائیل له چې پیغمبر راله شمیل علیه السلام دته څه وایي موږ دپاره یو بادشاه مقرر کړ چې هغه په نګرانۍ کې مشرانه کې څه جهاد پیغمبر ورته د خپله خبره وایي سوچ وکړئ سبا له به در باندې دا جهاد به فرض کړی شي او بیا به نه ځئ دوی څنګه منځو یا خو د الله حکم به فی سبیل الله به دین دا ده چې موږ ته تکلیف را رسېدلی د کورونو نه وتي زامن یې رانه جدا کړي خامخا به ځي ټیک شو الله پاک د طرفه حکم راغلی جهاد په دې فرض چې دوی دا خبره واورېده ده به ویل ځم نه ځم ده مې ویل ځم ته ولې ویلې نه ځو زموږ ډېر کارونه دي ما نه غوندې خلک جهاد ته څه شی شولو تیار شو نو دوی خو بادشاه غوښتی و د بادشاه په مشرانه کې به موږ له جهاد د فرض کړی شي د جهاد نه خو څه شی وکړو انکار وکړو بادشاه هم له الله پاک مقرر کړ پیغمبر ورته وویل شمیل علیه السلام الله پاک ستاسو لپاره بادشاه طالوت مقرر کړ څوک یې مقرر کړ طالوت په بادشاه کې هم چغې چالو کړلې نه یې منو بادشاه طالوت زمونږ څنګه ومنو دا به موږ باندې څنګه بادشاهي کوي د ده نه موږ ډېر حقدار دي د بادشاهۍ یو خو غریب سړی دی پیسې ورسره نشته او موږ مالداره خلک نه پکار ده چې بادشاهان چا نه مقرر شي له موږ نه مقرر شي دا غریب دی موږ څنګه بادشاهي کوو پیغمبر ورته وویل ګورې دا الله غوره کړی دی الله پاک منتخب کړی دی چې په تاسو باندې بادشاهي کوي یو دویم دا چې ده کې د بادشاهۍ صلاحیت شته دی بسطة فی العلم والجسم جسم سره مضبوط دی طاقتور دی او پوهه سیاستدان هم دی د بادشاهۍ دپاره دوه شرایط دی دواړه په چا کې موجود دي غریب دی په دواړه شرایط په کې پوهه سیاستدان سړی په دین هم پوهېږي په سیاست هم پوهېږي او د ملک چلول هم پوهېږي طاقتور هم دی درېیمه خبره دا ده تاسو د بادشاهۍ معیار مال ګرځولی دا مال نه دی والله یؤتي ملکه من یشاء دا د الله مرضي ده چې چاته ورکوي که غریب ته ورکوي خو مالدارتوب دا معیار د بادشاهۍ نه دی ښه دا د الله پاک انتخاب دی چې چاته ورکوي بیا دې پیغمبر ته وویل چلو ټیک ده طالوت زموږ څه شی شو بادشاه لیکن زړه نه مني غریب سړی دی برای اطمینان او تسلی دپاره موږ له یو علامه وښایه نو دغه علامې پته ولګېده چې دا د الله طرفه منتخب شد دا بادشاه وزیر اعظم د ده د بادشاهۍ یو نشاني موږ ته وښایه بیا دا خو ډېره اسانه دی بني اسرائیل سره به یو تابوت صندوق لکه ایناو
دا صندوق به دوی ګرځاو ځان سره. دې صندوق کې قدرتي طور سره دلی سکون زړه تسکین پکې و او ورسره څه تبرکات هم د موسی علیه السلام تبرکات، امسا، هارون علیه السلام تبرکات کې پټکې او نور بني اسرائیل کې چې کوم انبیاء او د هغې تبرکات پکې دی به د صندوق سره څه کار کوو چې چېرته به جهاد به ځان ځان سره وړو په طور جنډه نو د دې په برکت سره فتح به دوی ته حاصلېدله. لیکن هغه جالوت چې په حمله وکړله هغه ته دا صندوق ویوړ، دا تابوت یې دی ویوړ بلې علاقې ته فلسطین ته. لیکن الله پاک فضل ته وګوره، ان الله لذو فضل علی الناس، چې شی ویوړ هلته هغوی باندې بیماریان چالو شو. جالوت باندې روزانه بس یو نه یو مسله ده، 15 ښارونه په تباه شو. هله که دا صندوق واپس ویسئ دې څه وکړو، صندوق ته لاس او موږ روزانه بیماریان او مسلې دي، 15 ښار هم تباه شولو. نو بس داسې وکړو یو دوه غویانو باندې دا کېښوستو صندوق او غویانو ته ځئ ویشل. بل طرف ته نشانی مطالبه چا کړې وه؟ بني اسرائیل پیغمبر چې د جالوت د بادشاهۍ دپاره یو علامه موږ ته وښیه. هغه صندوق چې په کومو غویانو باندې پروت و هغه فرشتو بس را چاپه کړل، غویان رال د دغه کور مخې ته سملاست کور ته یې راوړو، د طالوت کور مخې ته راوړو چې ویل هو صندوق خدا دی راغلی دی. بس وایي کې دا زمونږ بادشاه دی. هغه علامه راله د کور ته. یو قول دا دی. دویم قول دا چې فرشتو بس راوړو براه راست او طالوت ته یې کېښود مخې ته. بس چې دوی وکت مخې ته صندوق ته او واقعي ته زموږ بادشاه بس علامه ده موږ مطمئن یو ته به زموږ بادشاه. نو چې هغه بادشاه شو منتخب شو د دې نه پس نو څه کوي؟ جهاد نه ځي که نه